او دا زه گزارش عرض کول غواړم چې 15 وخته مونځ پابندي وکړئ 15 وخته مونځ پابندي وکړئ چې کومه تندي دي دا تندو کې او زمونږ په سرونو کې د سجدو کمی پروت دی زمونږ په بدنونو کې د خدای پاک د یاد او د ذکر اسکار ریشو کمه ده د دې د وجې نه رب ذوالجلال د در نه مونږه لرې شوي یو په مختلفو طریقو باندې رب ذوالجلال مونږ ځان ته رانږدې کول غواړي قرآن کریم اسلوب هم دا دی قرآن کریم وینا هم دا ده د مختلفو آیاتونو په تناظر کې چې رب ذوالجلال فرمایي چې زه بندگانو له کله عذاب او کله سزا کله بیماری ورکوم دا صرف او صرف د دې دپاره چې دا لرې بنده یو ځل بیا رانږدې شي دغه لرې انسان یو ځل بیا ماته رانږدې شي هغه سجدې چې کومو سجدو کې انسان رب ذوالجلال ته نږدې کېږي حضور مبارک ارشاد فرمایي حضور مبارک ارشاد فرمایي چې بنده خدای پاک ته د ټول نه زیات کله نږدې وي حضور مبارک فرمایي چې کله بنده په سجده کې وي په دې وخت کې دا بنده رب ذوالجلال ته د ټولو بندګانو نږدې دی هغه د نزدېکت لارې موږ نه پاتې دي که چېرې موبایل وګورو 24 غنټې موبایل او 15 وخته مونځ دا مونږ برابر نه شو زنانو به چې کم تلاوتونه او ذکر اسکار کول زنانو کې چې کم 15 وخته مونځونو پابندي پرته وه د نوافلو د روژو پابندي پکې پرته وه زمونږ تاسو کې چې کم سخاوتونه پراته وو د بل انسان سره د احسان ماده پرته وه هغه ټولو څیزونو ریشو کمه شوه رب ذوالجلال بیا ډینګي راولي او بیا چې کله ډینګي راشي په کور کې کلی کې وطن کې بیماران پیدا شي اسې تاسو لیدلی نه دي چې د چا په کور کې بیمار وي هغه لاسونه چې موبایل وي پکې هغه لاسونو کې تسبیح راشي هغه ژبې چې په هغې باندې قسمه قسم غیبتونه ګناهونه روان وي په هغې ژبه باندې الله پاک یاد راشي ولې ځکه انسان چې کله مصیبت کې گیر شي رجوع الله نصیب شي او ښه خبره دا ولې نه ده چې بغیر د تکلیف نه مونږ رجوع الله کوو بغیر د مشکلاتو راتلو نه د رب ذوالجلال مونږ یاد او ذکر اسکار کوو دا زمونږ استاسو په عملونو کې زمونږ استاسو په زندګۍ کې او خاص کر په نوي کول کې او په نوي نوجوانانو کې چې داسې کسان هم شته چې میندې وله دې دپاره وظیفې کوي چې 15 وخته مونځ ګزار شي مونځونه هم وظیفو ته پاتې شول مخکې به صرف وظیفې به خلکو کولې د روزګار دپاره وظیفه به خلکو کوره د کاروبار دپاره وظیفه به خلکو کوره د قرض خلاصېدو دپاره وظیفه به خلکو کوله د کور خپلېدو دپاره وظیفه به خلکو کوله چې بچی به بار ملک ته تلی حفاظت دپاره دا نور دنیاوي څیزونو دپاره به خلکو وظیفې کولې اوس یاد ساتئ مور ناسته ده الله الله ذکر کوي مورې ولې بچی 15 وخته مونځګزاره نه ده هغه د مونځګزارۍ دپاره بچی کې موبایل په لاس کې د شپه ورځ موبایل ته ناست وي زوی مې یا لور مې د هغې د نیکعملتوب دپاره اوس وظیفې د عبادت دپاره شروع شوې مخکې وظیفې به صرف د دنیادارۍ دپاره کې دی اوس دینداري دومره کمه شوه چې دینداري هم په وظیفو باندې مونږ راولو د دغې حال بیا نتیجه هم دا وي چې هلته سیلاب په دې علاقه باندې ډینګي او په ټوله دنیا په نړۍ باندې د کرونا وبا غوندې وبا راشي او بیا په انفرادي طور باندې مونږ بېسکونۍ کې مبتلا شو کوم کس دی چې هغه ته د زړه سکون میلاو دی څو په بنګلو کې دی بېقراره چا سره کروڑونه دي بېقراره چا سره سوونه دي بېقراره څو پردي کور کې ناست هم بېقراره څو په خپل کور کې ناست هم بېقراره وجه څه ده هغه قرار هغه سکون هغه آرام چرته پروت دی هغه صرف او صرف په یاد خدا کې پروت دی او هغه یاد خدا نه په ما کې شته نه په بچو کې شته نه په زنانو کې شته نه په سړو کې شته په چا کې هم یاد خدا پاتې نشته خو چې چا یاد خدا راټینګ کړی د هغوی نه پوښتنه مه کوه چې تا د څومره قرار میلاو دی صرف دومره وکړه چې یوه ورځ هغې خلکو په مجلس کې کښېنه چې کومو خلکو یاد خدا راټینګ کړی دی د هغوی په زړونو کې دومره قرار دی چې د هغوی په ناسته کې هم تا ته قرار در نصیب کېږي ځکه د هغوی په یاد د هغوی په ژوند کې یاد خدا موجود دی غرض مده حاضرینو چې هر څومره ټول نه اول د ځان نه ګیله وکړم او بیا
په حاضر جمع کې زه ګیله وکړم او په ګوتو په شمار باندې مختلف څیزونه مونږ خپلې کمزوریانو په ګوتو په شمار باندې شمار کړو هغه کمه ده خو دا زه ضرور په آخر کې ویلی شم چې په دې ورځو شپو کې دو څیزونه زیات راټینګ کړئ یو استغفار شروع کړئ ځان د پارم سیلاب زدګانو د پارم د ډینګي د کرونا د مختلفو امراضو د پارم ځکه چې استغفار هغه کیمیا ده چې دا د هرې بیمارۍ دوا ده استغفار او دویم نمبر درود شریف راټینګ کړئ درود شریف چې څوک وایي دام د هرې بیمارۍ کیمیا ده استغفار او درود شریف راټینګ کړئ دغه دنیا به م انشاءالله ښایسته وي او د مونږ د دغه استغفار او د درود شریف د وجې نه به د نورو خلکو ته خیر رسیږي ځکه چې درود شریف او استغفار هغه خوشبو ده چې لګولې تا ده خوشبو به بل څوک هم محسوس کوي د هغه استغفار او درود شریف هغه عملونه دي چې تا ته به هم خیر وي معاشرې ته به هم خیر وي دنیا کې به هم خیر وي آخرت کې به هم خیر وي او آخر کې به دا ووایو چې رب کریمه مونږ ګناهګار بندګان یو د ستا د محبوب امتیان یو که مونږ د بخلو لایق نه یو او مونږ رب ذوالجلاله د ستا د در ته د نزدېکت لایق نه یو د خپل حبیب په خاطر باندې خدای پاک د مونږ ستاسو ټولو بخنه نصیب و فرمایي که دا امتحانونه دي الله کریم د مونږ پکې کامیاب کی او دا امتحانونه د الله پاک نور ادرئ او که دا د ګناهونو وجه رب کریمه د دغې عذابونو د دغې تکلیفونو نه وړاندې رب کریمه مونږ د ګناهونو بخنه نصیب فرمایي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين امين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته أجمعين رب كريما مونږ بل در نشتا چې هلته دعا وکړو بخنه وغواړو رب کریمه د غوښتې در دا د صرف د ستا در دی بخنې در دا صرف د ستا در دی رب کریمه د ژړا او د فریاد در دا صرف د ستا در دی رب کریمه مونږ ګناهونه معافو فرمای رب کریمه مونږ حسنات و نیکیان قبول و منظور فرمای رب کریمه چې کم سیلاب کې مسلمانان په تکلیف کې گرفتار دي خدای د ستا بندگان دي او د ستا د حبیب امتیان دي خدای د فرشتو په ذریعه باندې تو سره مرسته او مدد فرمای رب کریمه که عذاب وي معافی راته نصیب کې که امتحان وي خدای کامیاب کامرانه کې رب کریمه د کرونا وبا د ډینګي وبا چې ډېر کسان اوس په ډینګي کې مبتلا دي خدای د هغوی له صحت کامله عاجله ور نصیب فرمای حاضر جمع کې او په غایبینو او په حاضرینو کې چې کوم خلکو دعاګانو التجا کړی دا رب کریمه څوک قرضداري قرضونو نه اخلاص کې رب کریمه څوک به اولاد یو صالح اولاد ورکې رب کریمه څوک بے روزګار دي حلال روزګار او نصیب کې رب کریمه څوک بلال دي نیک لارې نصیب کې رب کریمه څوک بلماز دي منځګزاري نصیب کې رب کریمه موږ د ستا د در نه ډېر لري یو د ستا د حبیب په واسطې باندې د ستا د محبوبانو په خاطر باندې موږ خپل در ته رانږدې کا خدای مونږ خپل رحمتونو ته رانږدې کا رب کریمه شب و روز 24 غنټې مونږ د رحمتونو په لپیټ کې رب کریمه مونږ بارانونه نصیب فرمایا رب کریمه مونږ د دواړو جهانو عزتونه خوشحاله نصیب فرمایا اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا استغفر الله الكريم العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه وأسأله التوبة اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين